مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه لیکلي دي وی یو ملک ته لاړمه یوه زنانه رانه تپوس کوي مولانا صاحب تا سره د مسلمانانو کتاب شته چې قرآن ورته وایي ما وی او ما سره شته ما سره کچو قایو والا قرآنو ما نه هغه واخیستو چې هغه یې رانه واخیستو نو زنانه په جړا شوله او قرآن یې په ځان پورې ونیو ما ورته وی ولې جاړې ما ته وی چې ما په قرآن ایمان راوړی و خو ما قرآن لیدلی نو چې قرآن به څنګه کتابي ما نن د الله کلام ولیدو ما نن د آقا فرمان ولیدو ما نن د محبوب کلام ولیدو شکر وباسئ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي ما رب العالمین نه خوب کې تپوس وکړو چې یا الله تا ته به په څه نږدې کېږم قرب به تا ته څنګه حاصلومه وی ما ته وی چې وبکلامی احمد اے احمده زما په کلام به ما ته نږدې کېږي نو قرآن کریم الله ته د نزدېکت ذریعه الله ته د قرب حاصلولو ذریعه چې د هغه قرآن کریم دی وایي که یو سړی وایي که یو سړي ته دا پته نه لګي چې زما به د الله سره څومره مقامي چې زما د الله سره څومره مقام دی نو علما وایي دی د اندازه والی چې د ده سره د قرآن څومره مقام دی چې ستا پړه کې د قرآن څومره مقام نو دومره به ستا مقام د رب العالمین سره نو قرآن د نزدېکت ذریعه ده د قرآن تلاوت د قرآن ترجمه ازده کول قرآن شپه ورځ کې راغیستل او د قرآن خبرګیری کوئ په دې سړی الله ته نږدې کېږي او دا د الله وینا ده او دا د الله خبرې دي او دا د الله تبارک وتعالی کلام دی نو ځکه وایي وفي نسختها په لیکلی شو د دې تورات کې هدن هدایتو مراد تینا احکام دی چې په احکامو باندې سړی عمل وکړي خو جو هدایت شو ورحمت او رحمتو للذین د هغې کسانو دپاره هم لربهم یرهبون چې هغې د خپل رب نه یریږي خاص د خپل رب نه یریږي نو یرهبون کې اشاره شوله خوف الهی تا د الله خوف تے او لربهم کی اشاره شوله اخلاص تا چې خالص د الله نه یریږي فرمائی ان الذين اتخذوا العجل بشک هغه کسان چې نیولې اوس خې په خدای توب سره سینالهم زرد چې اوبرسیږي دي ته غضب من ربهم غضب د طرف د رب د دینه وذلت او ذلت فی الحیات الدنیا پجوند دنیاوی کی وکذالک او د غرنګ نجزی المفترین مونږ بدل ورکو هغه دروغ جوړونکو ته والذین اغا کسان عملوا السیئات چې عملونه کوي ناکاره ثم تابوا بیا توبه وباسي من بعدها پس داغي عملونه نه وآمنوا او ایمان راوړي نو ان ربک بشک رفستا چې من بعدها پس د دې توبې نه لغفور بخون کې دی رحیم مهربان رحم کون کې دی ولما سکت کله چې سړه شوله عن موسی د موسی علیه السلام نه الغضب اغا غصه یا کله چې په آرام شو د موسی علیه السلام نه غصه اخذ الالواح نروی خستلی تختی وفی نسختها او پلیکلی شو داغی کی هدن هدایتو ورحمت او رحمت للذین دا اغی کسانو دا پارا هم لربهم چې خاص د خپل ربنا یرهبون یریږي